تشو او ډک رکعتونه په مانځه کې ګوره ډېر خلکو له دا نه ورځي ښه یقینیت ما بله ورځ د پلار نه یو زوی تپوس وکړو که نه نو ورتله وله نه داسې میاندو له هم نه ورځي ښه زنانو له هم ډېر نه ورځي دا د زنانو نارینو ټولو دپاره دي ښه تش او ډک رکعتونه سته وایي د ټولو نه مخکې خو په دې ځان پوه کړي ښه ګوره ډک رکعت هغې ته وایي که نه چې سړی الله اکبر سبحانک اللهم وایي الحمدلله رب العالمین ولا الضالین امین هم وایي د هغې نه پس سره صورت هم وایي قل هو سره هم وایي او الله صمد او ولا الضالین امین پورې وایي بیا پسې قل هو صورت هم وایي او د هغې نه پس بیا رکوع ته لاړ شي دا څه دی دا ډک رکعت دی تش رکعت څه ته وایي تش رکعت هغې ته وایي چې یو کس دی الحمد سبحانک اللهم وایي الحمدلله ولا الضالین امین پورې مونځ وي بس د هغې نه پس بیا څه وایي بیا پسې قل هو نه وایي یعنې صورت پسې نه وایي دې رکعت ته څه وایي دې رکعت ته تش وایي یعنې ډک کې به الحمد هم وي او قل هو به هم وي او په تش کې به صرف الحمد وي قل هو به پکې نه وي مولي صاحب په دې خو پوه شو جناب اوس په رکعتونو هم پوه که ګوره د سحر څلور رکعت دي صحیح ده لاولني دوه رکعته څه دي دا سنت دي هغه هم ډک دي ګورئ سنت ني سنت چې راشي که نه نوم د سنت راشي پای کې تش رکعتونه نشته ښه دا ټول ډکي داسې نفلونه شو مختلف نوافل دي چې نفل نوم شي که نه بس دا ټول ډک دي ښه تش پکې نشته صحیح ده نو ټول نه مخکې سحرې څلور رکعته دي لاولني دوه رکعته سنت دي هغه ډک دي د هغې نه پس دوه رکعته فرض دي هغه هم څه دي هغه هم ډک دي فرض هغه هم ډک دي صحیح ده د ماسپښینې 10 رکعات دي جنابو لاولني څلور رکعات سنت دي هغه هم ټول څه دي هغه هم ټول ډک دي څلور رکعات سنت هغه ټول ډک دي د هغې نه پس څلور رکعاته فرض دي فرض لاولني دوه رکعاته پکې ډک دي په فرضو کې لاولني دوه رکعاته ډک دي او دا وروستني دوه رکعاته پکې څه دي تش دي یعنی لاولني دوه رکعاتو به الحمد قل هو دواړه وي په د اخرنو دوه رکعاتو به صرف الحمد وي قل هو پکې نه وي صحیح شو د هغې نه پس بیا دوه رکعاته څه دي سنت دي هغه هم ډک دي دغه ماسپښینې مونځ شو د مازدیګر څلور رکعاته دي هغه ټول فرض دي فرض صحیح ده هغه لاولني دوه رکعاته ډک دي او اخرني دوه رکعاته څه دي دا تش دي د ماښامې 15 رکعاته دي لاولني 3 رکعاته څه دي دا فرض دي فرض نو لاولني په دې فرضو کې لاولني دوه رکعاته څه دي دا ډک دي او د اخرني یو رکعت څه دي دا تش دي صحیح ده بیا ورپسې دا دوه رکعاته سنت څه دي دا دواړه ډک دي صحیح شو بیا ورپسې جنابو د ماستونی مونږ شو د ماخستنی مونږ د ماخستنی مونږ 9 رکعات دي 9 رکعات لاولني څلور رکعات څه دي دا فرض دي نو په دې فرضو کې لاولني دا دوه رکعات څه دي دا ډک دي ورپسې دا دوه رکعات دا تش دي صحیح شو بیا ورپسې دوه رکعات څه دي سنت دي هغه هم ډک دي بیا ورپسې 3 رکعات څه دي وتر دي هغه هم څه دي هغه هم ډک دي په وترو کې هم تش نشته نو ګورئ تش په کم رکعاتونو کې دي د ماسپښینې په دې څلور رکعاتو فرضو کې د لاولني دوه رکعاته ډک دي اخرني دوه رکعاته تش دي د مازدیګر په دې څلور رکعاتو فرضو کې اخرني دوه رکعاته څه دي تش دي د ماوستنې د ماښامې په دې 3 رکعاتو فرضو کې اخرنی یو رکعت تش دی د ماخصوتنې په څلور رکعاتو فرضو کې اخرنی دوه رکعاته څه دي دا تش دي نور ټول ډک دي په خبره پوه شئ الله م راته خوشحاله کوي ښه دا ویډیو سره هم شیر کوي ښه یعنی مطلب د ماسپښینې په څلور رکعاتو کې دوه رکعاته تش دي د مازدیګرې په څلور رکعاتو کې دوه رکعاته اخرني تش دي د ماښامه په کې اخرنی یو رکعت تش دی او د ماخصوتنې په څلور رکعاتو کې اخرنی دا دوه رکعاته څه دي دا تشتی نور ټول ډک دي په خبره پوه شئ په ډک او تش باندې تاسو پوه شئ الله مو راته خوشحاله ساتي